دا وخت زه ایزټ کیمیکل کې موجود یم په ګدونه مزی کې د یو داسې کیمیکل یو داسې پروډکټ تیار کړي دي که چېرې ستاسو چتونه ساسي یا هغه نمي کوي یا تاسو وایئ چې دې کې دې دا چونه غورځېږي یا داسې دغه چې دې کې ګرمي وي نو هغه کې هغه موسم یخی او د پکي هغه هوا یخی نو دا پاکستان کې زما په خیال په لومبي ځل داسې یو پروډکټ ایجاد شوی دی نو دا څه شی دی څنګه دی د دې وارنټي څه ده او د دې دغه څه دی راځئ چې دا وګورو دې کې اوبه دننه ځي بیا دا اوبه دننه په چت کې خورېږي او لاندې ځي د سیم شکل اختیاروي بیا دې سره د چت نه چونه غورځېږي رنګ غورځېږي د دې نه علاوه دا په سیخ باندې ډېر غټ اثر کوي سیخ باندې زنګ راشي نرم شي چې زنګ راشي نو هغه بیا سیمټ غورځول لاندې نه شروع کړي او پاسه د ده حالت دا شي دا وګوره دا خوره جوړېږي د دې چې کوم کنکریټ دی نو دا وګوره دا خوره جوړېږي رو دا خوره شي نو بیا چې ته داسې کوې نو دا به بالکل چې دی نو لکه د خورې په شان ته رانړېږي نو دا د دې غټ نقصان دی نو دې لپاره یو خو مونږ دا کړی دی چې دا کوم کریکس دي دا کریکس چې کوم جوړ شوي دي دا نو دا مونږ په څه طریقه دې لپاره ټریټمنټ کوو د دې طریقه دا ده دا کریک به مونږ مکمل طور باندې ښکاره کړو دې لپاره بیا مونږ یو کیمیکل جوړ کړ دی دې ته وایي کنکریټ کریکس اپوکسي دا یو ډېر زبردست کیمیکل دی د دې دا پلاسټیسایزر دی دا به مونږ په دې نوزل په ذریعه باندې دې کریک کې داسې واچو دا به مونږ داسې واچو دا تقریبا ګنټه نیم پس به دا پکې بالکل دننه ننوځي او دننه به پلاسټک جوړ کړي چې دې پلاسټک جوړ کړه بیا د دې د پاسه بیا موږ سره بل کیمیکل دی هغه به اوس موږ هلته لګو هغه نوم دی میجیک بانډ کنکریټ دا اوس موږ د دې چت واټر پروفینګ او سیلینګ کوو چې د نمۍ نه او د ګرمۍ د وجې چې کومه ګرمي راځي په دې باندې چې د هغې نه محفوظ شي نو دې دپاره لومبی کار چې دی نو هغه د چت صفایي کول دی انتهایي صفایي لکه دې کې چې هوره لاندې پاتې نه شي دې باندې لکه څه زنګ منګ ختلی وي د نمۍ په وجه باندې نو هغه زنګ به ترېنه لرکول غواړي هغې دپاره مونږ دا یو مشین دغه کړی دی نو په دې په ذریعه باندې مونږ د دې چې کوم زنګ په دې باندې ختلی وي نو هغه په دې باندې مونږ صفایي کوو دا اوس ګورئ که نه دی روان دی اوس لا 2-3 منټه هم به زما خیال نه وي شوي چې دا لګېدلی دی او دا زه تاسو ته چک کومه چې دی به اوس ځان را اوبه نه پرېږدي دا وګورئ تاسو دا وګورئ دی به ځان ته اوبه بالکل نه پرېږدي او دی په منټونو په سیکنډونو کې به تاسو له رزلټ ورکوي بل د دې چمک ته وګورئ او په جون جولای کې به په بیا لخپې په دې باندې ګرځي دی به تا لخپې نه سوځوي مطلب دا دی چې دا چت چې کوم دی نو دی ګرمایش هم نه کوي ګرمایش به بالکل نه کوي او اوبه به بالکل نه مني دا وګوره دا اوس لا 2 منټه نه دي شوي چې په دې باندې دا کیمیکل ولګېدو لا لګیا دی لګي چې کوم ځای کې لګي دغه ځای کې راته اچومه دا وګوره بالکل جی بالکل دی دا اوس زه تاسو ته چک کومه دا ګورئ تاسو د باندې ما اوبه واچولې دا وګورئ دا سټیلو برش دی دا سټیلو برش دی دا پې زه ووم جي دا وګورئ جي دا یو ورځ مخکې لګېدل دی په دې اوس که څوک ګرځي که په دې باندې هر څه کوي دا به تر په چینۍ باندې لرې کېږي چې چینۍ ورته اړمه کړي او پاسه نه یې وټاکئ باقي د دې د لرې کېدو هېڅ قسم څه دغه نشته تاسو وکتل دې کیمیکل ته دغه ته نو تاسو که خپل چتونه سیف کول غواړئ چې دا دې ډیمیج کېږي نه تاسو که وایئ چې زمونږ دا کمره دې یخه شي
تاسو کوای چې زمونږ دا چونه دې نه راغورځېږي یا نور څه ډیمیج دې نه کېږي نو دا کیمیکل چې کوم دا یو ډېر زبردست شی دی تاسو په خپلو کورونو کې دا ولګوئ دا ستاسو کمره به کول کوي یخی به لکه نو دا یو ډېر ښه کیمیکل دی او زبردسته خبره دا ده چې تاسو په چتونو چې کومه خرچه کوئ نو د هغې په نیمه باندې به دا خرچه ستاسو راځي او ډېر ښه کیمیکل دی تاسو که چپس لګوئ ماربل لګوئ په چتونو یا خار اچوئ نو دا د خاورې او د دې ماربلو نه او د دې چپس نه چې کوم نو دا ډېر ښه دغه دی نو تاسو استعمال کوئ د دې لایف ټایم ګارنټي ده او دی تاسو له باقاعده ګارنټي هم درکوي نو یو ډېر ښه آیټم راوتی دی یو ډېر ښه تاسو استعمال کوئ